عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قزاقان بطر وهم كخدم ملوي قزاقان بطر وهم كخدم ملوي او قرآن تیز شمشیر پلاس ابدار زمادی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين وإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي زمان محترم وشعار وكشار ومعززين وطالب الإيمان وعلماء الكرام داننے مجلس داد قرآن کریم دا عظمت و دا عزت و دا غیر حفظ و سلسلہ کی جوڑ مجلس دے او دا ہر یو کار دا ہر مجلس دا ہر محفل دا ہر کار دا غیر شرافت او دا غیر عظمت پتا دا غیر مقصود و دا نصب العین لگی دنیا کے 150 مجالس کی گی خود چا غرض سعودہ حاصل اولوی چا غرض دنیا حاصل اولوی چا غرض پر شہرت حاصل اولوی دا مجلس مبارک دیکھیں نہ سعودہ حاصل اولشتا نہ شہرت حاصل اولشتا نہ دولت حاصل اولشتا دیکھیں کہ حاصل اولی ناغصب نہ اللہ تعالی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودی حاصل اول مقصد دادا اللہ تعالی کلام دے اور دے دا اللہ تعالی کلام وعلیشی او دا انسان او دا اللہ تعالی جل شانہ کو مت کی سے مناسبت ہونشتا وزبتاسو صدر نزید پتہ ہی قبالی ہوئے مرانے کما چی پچا کی کم وسط رودوی او آگا وسط سوک ذکر کئی نو خاون دا وسط چی کم دے باغیبانی خوشحالی گی او دا آگے تو سرور حاصلی گی آگے دا فضل کی نشاط حاصلی گی نو چکل دا محدود منتقی دا چایو محدود وسبی باغی بانے دا محدود سارے خوشحالی کی نو دا اللہ جل شانہ کلام دے اور بک کم حسن خودے دے نو اللہ جل شانہ باغی بانے ولی نو خوشحالی کی رکا باغی بانے اللہ تعالی جل شانہ یو عظیم اجر ہو بل طرف دا دا خمونگا تا چکم شے پتیار بانے میلاوشی بے محنت میلاوشی نو داغی مونگا سرزکا سقدر او سو یعنی سقدر نشتے داغی زمونگا سرزکا حیثیت نشتے او چکم
خلقو د دې حفاظت هغه په خپل وینو باندې کړی دی. په دې کې چې کوم حسن پروت دی دا خو زموږ ګټه نه ده. کنه د کومو خلقو چې په دې حسن باندې پوهېږي د هغې به زه وړاندې ستاسو کله چې کوم خلق په دې باندې پوهېدل د دې په حسن باندې د دې په کمال باندې هغې کې احادیثو مبارکو کې راځي. په دې یو اوږده واقعه د حدیثو په ضمن کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو نو د هغه په خلاف باندې د ابو جهل دو قسمه رویه او رد عمل هغه ظاهر ده. یو رد عمل د ابو جهل دا چې د رسول الله والسلام خلاف به پراپګاندا کولی خو چې کله په هغې کار ونشو نو بیا به د هغه د مجلس نه خلک منې کاوه. په دې منځ کې یو سړی راغی دومامه غالبا نوم یې دی. هغه راغی په خپل کار باندې مکې معظمې ته راغلی و خو څنګه چې زمونږ په دې معاشره کې پلانکې سړی دم کوي او هغه پیریان دمه یو یا داسې سیر دمه چې داسې څوک یو مشهور شي نو دی راغی دی هم په دې دمونو باندې یو مشهور شوی و. نو ابو جهل سره میلاو شو هغه ورته څه خبرې وکړې دلته یو کس پیدا شوی دی چېرته د هغه مجلس ته همیشه څه ګاډي واډي وایي د هغه جو زیات شوق اشتیاق پیدا شو. یاره زه وویلم که په ده باندې څه لیونتوب وي په ده باندې څه جنات وي نو زه غواړم د دې دمول کومه نو زه به دم کړمه نو که زما په دم باندې ښه شي د هغه باندې زما د نور هم شهرت وشي. په دې غرض باندې راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا باندې څه مرض دی هر ټیکه زه تا دمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو خاموشه شو هغه ته هېڅ هم ونه ویل چې ته د کومې راغلی اوس ما دمې هغه ورته بیا وایي زه دم شروع کړم هر ټیکه زه تا دمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په درېیمه پیره کې دا خبره وکړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل چې کوم دی نو هغه خطبه شو هغه ته یې نور څه ونه ویل چې هغې سره یې بحث مباحثه ونه کړه خو خپل ځاني چې کوم دی خطبه شروع کړه. خطبه چې هغه وویله د اخره پورې دا سړی دغه شان دومامه دا ګوته په خوله پاتې شو حیران او داسې حیران چې هغه خو د عربۍ او د هغې ژبې ماهر و هغه چې دا کلام کوم واورېدو د هغې حسن یې واورېدو د هغې اثر یې واورېدو نو دی دغه شان حیران پاتې شو او په دوباره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي اعد کلماتک علیه دا خپل کلمات دې په ما باندې دوباره کړه ته ما دا خپل کلمات دې ما ته په دوباره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا خپله خطبه چې ورته ووایي دی حیران داسې پاتې شوی دا د انسان کلام نه دی. ما ډېر دنیا لیدلې ما شاعران لیدلي ما خطبا لیدلي ما فصیح بلیغ خلق لیدلي خو داسې اثر او داسې یعنې ښکلی حسندار او سرور ورکوونکی کلام دا ما چېرته نه دی لیدلی. او په هغه وخت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس راوړاندې کړه وایي زه ستا چې کوم دین تا کوم راوړی دی دا به قبلوم واته کړم. سبحان الله راغلی دې دپاره چې زه دمول کومه چې دې تم کړمه او چې دغه باندې دنه دا که ده باندې څه مرض وي دا به ترې دغه شي خو لیکن معلومه شوه چې دی مریض و طبیب له راغلی و او هغه چې کوم څه مرض دی ختم شو چې راغلی مریض و او لاړ شي ټول ته هغه استاد دا د کلام هغه حسن دی ځکه لوی لوی شعرا
لوی دی پورا غا د دې دغه نه عاجز پاتې شوي دي او ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم اعجاز دی معجزه ده چې تر قیامته پورې به خلک څومره پورې اگر تعلیم یافته او بره پورته او د کلام او د کلامونه به راوړي خو د قرآن کریم مقابله به ونه کړی شي ځکه چې الله تعالی فرمایي چې ولن تفعلوا تاسو به هرګز چې کوم سړی و د دې مثال رانهوړي دا کار وکړو نو دا خبره ده چې د رسول دا د قرآن کریم دغه حسن دی دا ځکه حسن دی دا د الله تعالی کلام دی د خدای صفت دی د خدای په صفت باندې الله تعالی جل شانه خوشحالېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی هغه په خپله باندې چې په هغه باندې کتاب نازل شوی دی ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیغام آغا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا ابی ابن کعب دے دواروں کی اوکستا ہوئے وہ ماں بانی چکم دین آغا قرآن کریم دا تلاوت کرنا آغا تو وہی اے دا اللہ تعالی رسول اے سے تلاوت کم حالانکہ دا پتا سبحانی نازل شوئے دے آو چیزوارم مطلب دا دے چلتے وہی ماں تلاوت شروع کو چکل میں تلاوت کاؤ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی آیات مبارک نظر آور سیدم چپت کیپا ازا جئنا کیپا ازا جئنا کل پدار آیات تراور سیدم سرنگی حال وئی چکلم پراتل بکو یعنی شہداء بانے اور گواہان بانے اور تاپو دے ٹول بانے گواہ راول دا آیات مبارکہ چما تلاوت کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را دو پر میں باس چې ما بس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وکتل نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې رخسار مبارک باندې وښي راماته یعنی داسې زمانه د دې وجه نه هغه فقهاو لیکلي دي او زموږ په تفاسیر هم باندې لیکلي دي چې یو سړی تلاوت کوي نو تلاوت کوونکي ته یو ثواب ملاویږي او چې کوم سړی اورېدل کوي هغه ته دوه ثواب ملاوي ځکه تلاوت کوونکي خپل تلاوت ته غوږ نشي کولی نو هغه خپل تلاوت خو نه اوري او اورېدونکی چې دی چې قرآن اوري نو دی په دوه غوږونو باندې اوري یو غوږ باندې هم اوري په بل باندې هم اوري نو تلاوت کوونکی صرف په یو انداز باندې په ژبه باندې تلاوت کوي اورېدونکی چې کوم څه دی نو هغه په دوه غوږونو باندې ورته ډبل دی او دا باندې نیکي میلاوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه کې راځي دا آیاتونو دا قرآن کریم دا عظمت او دا داخو و خبر دا قدر زرزرگر شناسد قدر جوهر جوهری اگا خبر دا بل خبر میں مخترار دا حضرت اگوانی ملتقد دا احناب دا مختصر منتا کتاب دیکھو لنڈی لنڈی خبر گرائے نقل کری تو تقریب دی آخر کی ذکر دی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمه الله تعالی هغه خپل ځای حضرت حماد هغه یو معلم ته راوسته او هغه ته یې ویل د قرآن کریم د فاتحې نه شروع کړه الحمد هغه الحمد شروع کړه هغه د دغه ویل د الحمد وللضالین پورې دا تلاوت حکم دی او ته ولې زده کړه چې هغه هغه باندې خبر شو چې نن زما د زوی هغه فاتحې ختم دی چې دا مختلف څو چند آیاتونه دي هغه راغی او په طور د نظراني او د شکراني باندې هغه معلم ته 500 درهم ورکړل 500 درهم یې ورته ورکړو هغه بس تاسو چې زموږ متصالح وو هغه دا خو ډېر شی دا خو دا ډېر شی د برمان راکړی دا وخت درهم په هغه روپۍ وي د سپینو زرو روپۍ وي دا خو ډېر شی دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دا خبره په هغه باندې سمه ونه لګېدله چې دا خو ډېر شی دي و هغه ته خو په دې څه ونه وي خو چې کله زوی کور ته راغی نو هغه ته یې وویل ته به بس ته دې نه بیا د دې معلم نه سبق نه وایې سبق نه یې منې کو ولې منې کو وایي ځکه چې ده ته د قرآن کریم عظمت نه دی معلوم ده ته د قرآن کریم عزت نه دی معلوم دیر 500 درهم ته د فاتحې په عوض کې دا ډېر شی وایي ډېر شی خو دا کلام الله دی د دې څه حیثیت دی مقل متاع الدنیا قلیل ورته وفرمایه چې دا د
دغه چې کوم نه دا سامان د دنیا ډېر لږ دی که ټوله دنیا شي خو دا هم چې کوم نه د دې څه حیثیت نشته دا پانی شی دی او د الله جل شانه کتاب چې کوم څه دی دا باقي شی دی دا د خدای باقي دی د خدای صفات باقي دا هر څه به ختم شي خو د الله جل شانه ذات او صفات به ختم نه کېږي دا به زموږ د من نه چې په پناه کېږي نه دا حدیث مبارکہ کی راضی عام استاد و خدمت کی کہو دا حدیث مبارکہ کی راضی کہ ما من بیت نشتہ دے ما من بیت من بیوت اللہ تعالی نشتہ دے حیث یو کور دے کورن اللہ تعالی چھ پہاڑی کے سوک یعنی آغا کتاب اللہ ازدکری داغے درس کری داغے امتی اوغا پکی ازدکری مگر سبکی داسی بکی چې په هغې باندې الله تعالی جل شانه څلور انعامات کوي څوک چې د کتاب الله سبق وایي د هغې زده کول کوي نو په هغې باندې الله تعالی څلور انعامات دا پر دغه باندې څلور انعاماتو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه ذکر فرمایي هغه څلور انعامات څه دي هغه څلور انعامات دا دي چې په دې باندې اللہ تعالی جل شانہ سکینہ اطمینان آقا نازل ہے دزل اطمینان دزل خوشحالی چې کوم څه شی دی هغه پې نازل ہے او دزل خوشحالی دا د مال په د باندې نه راځي د دنیا په اسبابو باندې نه راځي دا په سامانو باندې نه راځي دا ټول هر څه به موجود دي خو سړی به بیا هم پریشان دی سړی د هر څه وجود سره به پریشان دی دا ضرورت اطمینان او خوشحالی کا راځي نو دا د خدای جل شانه په ذکر او اذکار راځي او قرآن کریم څوک د خدای پاک ذکر دی نو چې کله دا سړی د ذکر د دې تلاوت کوي نو الا نزلت علیهم السکینه په دې باندې چې کوم څه دی نو هغه سکینه اطمینان باندې نازل دي دویم انعام سره ذکر چې قرآن کریم کی راضی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار و ذکر اللہ جل شانہ سرا زړونه مطمئن کی و یو خبر داسې ده چې د هر یو شی یو دغه یعنی د هغې څه شروع دي د هغې دپاره لکه سړی مونځ کوي نو د مانځه دپاره چې دا شروع دي چې دی به پاکې جامې اغوندي دی به ځان پاکوي په پاک ځای باندې به ودرېږي په ادب باندې به ودرېږي په حضور قلبي سره به ودرېږي دا د هغې چې کوم څه دی د هغې شرایط دي د هغې آداب دي نو د قرآن کریم هغه آداب دا دي چې دی قرآن کریم لولي نو د هغې دپاره به مظاهري چې کوم څه آداب دي چې جامه به برابري سرتور سر به نه په ادب باندې به ناسي و احترام والی مناسی اجازت اللہ تعالی جل شانہ د صفاتو تلاوت کوما او بل دا چې په صحیح طریقې سره یعنی په طلب په صحیح تلفظ سره بل دا غي تلفظ کو هغه دا خبره ده هغه وزمن کې دا خبره ته کوم صحیح تلفظ یعنی چې لفظ صحیح کوم نو دا انعامات به الله تعالی کوي مثال په تور باندې تاسو ته یو خبره تاسو زين دا خو تاسو ته معلومه وي د کتابونو کې به هم معلومه وي نن زموږ په دور کې موږ د داسې دور نه تېرېږو چې ډېر نازک دور دا قرآن کریم او د سوچ او د غور مقام دی نور نازک دور به وي خو لیکن زموږ سوچ نشته زموږ فکر نشته زموږ هغې طرف ته چې کوم دی څه دیان نشته صحیح زړه کې څه قدر او څه اهمیت نشته نو ځکه که نن سبا چې کوم ذرایع ابلاغ دي د یوې د ګوټ دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټه پورې سړی خبرېږي په مثال په طور باندې زموږ په دور کې چې خلک تلاوت کوي نو په هغه تلاوت کې یعنی په زرګونو یعنی حساب سره په قرآن کریم کې دا دعا لفظ راغلی دا خلک دا د زوی په ځای باندې استعمالوي د دعا په ځای باندې زوی استعمالوي اوس دا چې کم خلق د دې ژبې ماهرین دي او کم خلق په دې ژبه باندې خبردار دي نو د هغې فتوا څه ده د هغې فتوا دا ده بالخصوص یعنی د ملا علی قاري رحمت الله علیه د
چونکه عجمی سړی دی د عجمو نه د هرات نه تللی دی خو په مکه معظمه کې دی ډېر لوی عالم او ډېر لوی محدث و خو د قرآن کریم د تلاوت دی ډېر زیات ماهر و نو دی د قاري باندې مشهور دی په عالم نه دی مشهور ورنه کړی د دې مشکات شرح یې کړی د په 11 جزء کې نو سړی د مشکات شرح کوي په 11 جزء کې خدای د علم خاوند دی اساس خدای د علم باوجود په عالم نه دی مشهور دی په قاري باندې مشهور دی ځکه دته په قرات کې د شهرت د فتوا دا د فتوا چې کوم نه په خپل کتاب مطبع دا نور دغه باندې نور محمد اصح المتابع داغه چاپ کتاب قدیمی کتابخانه داغه په 167 صفحه باندې دا خبره ذکر کړي چې یو سړی یو سړی د لا یستوی اصحاب النار دا اصحاب الجنه اصحاب الجنه اصحاب النار دا خطا وي الټو وي یا د هغه په ځای باندې د دوات په ځای باندې زوی وي نورست اخر کې دی وي چا په قصد چې زوی دا سړی کاږي هغه کې درست وي دا چا په قصد باندې دا سی وي دا سړی کاږي یو بل امام دې د قرات نو دا دغه آداب دي چې قران کریم صحیح ترجمان یو بل امام دې د قرات علامہ جزائری رحمت الله علیه هغه په دې باب لوانی یعنی دا ستاسو د وضاحت لپاره هغه وایي واذا التقيا اشعارو کې د قرات قواعد بیان کړي په اشعارو کې د قرات قواعد بیان کړي دا د قواعد په ضمن کې دی وایي واذا التقيا نو فالبيان لازم واذا التقيا فالبيان لازم بیان دا عربي لفظ کې اظهار تا وي نو شی چې ظاهره او مخامخ کې ناغه تا بیان وایي شي په عربي ژبه کې نو ته وي واذا التقيا کله چې دعا د وی په یو ځای باندې راشي لکه زما دا دوه کوتي چې څنګه په یو ځای دي چې په منځ کې پکې څه فاصله نشته ده کله چې دا دعا د وی دا په یو ځای باندې راشي نو بل بیان لازم پتا باندې چې کوم دی بیا اظهار لازم دی چې ته دسه تلفظ بکې چې ستا سامع او لیدونکو دا او پیژني دا یو جدا حرف دی دا بل جدا حرف دی دا غیر لپاره مثال بیا په دې شعر کې راوړي لکه مثال سره ان قضا ظهرك ان قضا الم نشرح لك سوره کتاب ان قضا ظهرك نو اول دعا دی او رسته اوسه زویدا ان قضا ظهرك او بل مثال راوړي يوم يعد الظالم نو التکی یعنی کوم دی نو اول دعا دی رسته اوسه دا چې کوم زویدا دا دواړه حروف په یو ځای باندې په دې دواړه ځای کې په یو ځای راغلي دي نو چې کوم نه کې دا حروف دواړه یو ځای راشي نو پتا باندې اظهار لازم دی چې ستا سامع او بین چې دا دوه حروف دي او چې ته کله د دوار په ځای باندې زوی وې بیا به ځوي چې ان قضا ظهر کانو ستا سامع ته دا پته نه چې دا دوه دا نوم دا یو حرف دی علماء کرام خپل وخت باندې په دې باندې تشریحات کړی دي او خبرې کړې دي اوس دا خو زمونږ کمې دي یا مونږ سګورنا یا منونو بس هغه خبر یا منونو یا سګورنا نو ته قران کریم د تلاوت خبره مخه چې تلاوت صحیح الفاظ صحیح نو الله تعالی جل شانه بیا اولنې انعام چې څوک د کتاب الله ذکر نو نزلت علیهم السکینه یعنی بدی والی یعنی هغه چې کوم دی نو اطمینان نازل ای او بیا دا دی چې وغشیتهم الرحمت یعنی چې کوم څه دی نو هغه دوی بدی والی الله تعالی جل شانه رحمت بدی نازلېږي دوه انعامات شو درې محبتهم الملائکه دریم چې کوم څه دی بدی باندې پرشته خپل وزن را غوړوي والپرشتے خپل وزن را وړي بدیو باندې نو دا څومره لوی احساس دی چې دا الله تعالی هغه مخلوق چې کوم هغه نوري مخلوق دی دا غیث وفراس کاتب دغه تسبیحات او دغه تستقدیر دای غدي هغه مخلوق هغه بدی تلاوت کوونکی باندې خپل وزن را وړي او څلورم انعام سره څلورم انعام دا وذكرهم الله بما عنده الله تعالی جل شانه دغه تلاوت کوونکو تذکرہ
تذکرہ اللہ جل شانہ دا فرشتوں پا منز کی گئی تلاوت کروں تو تذکرہ اللہ تعالی دا فرشتوں پا منز کی وجہ پر فرشتوں پا منز کی گئی زکر دی فرشتوں یو بیرت آدم علیہ السلام کو پیدایش مانی فاغا مشورہ کی آغا داو یہ دیو چطب دا سے خلق پیدا کے چاہو پدمہ کی فساد و خودریزی بکئی نو اللہ جل شانہ اتمان حجت پا فرشتوں بانے کی چتاز و خداو یہ دیو چطب پدمہ کی دس سو پیدا کے جب خودریزی و فساد بکئی گو رہے دا فسادیان و تمام مخلوق دا گو رہے نو دا سلور انعامات کی چا اللہ جل شانہ دا قرآن کریم پر دا کون کی اور تلاوت کون کی معنی دا سلور انعامات اللہ جل شانہ میں ترتیب نازل ہیں المستاذ و خدمت کی دا کا ابتداد اللہ تعالی جل شانہ کلام دے دا کلام چی دا چا پسینہ کی راشی دا پک مسینہ کی پریوزی او پک مسینہ کی مرشی دا بل او بدنا تنقل صحیوی دا خدای جل شانہ دا رضا دا حصول آغیبانی مقصد بھی دا حافظ سنا و دا حافظ بحج کلم پا خاور کے دے پا خاور کی خاور نشی دے چه سنگا پا دنیا کی ما نغا دے دور دے دا بسارا دے دا چه خاور بل شیخوری خودے نشی بولو دے دے ممتغا شانتی تکردے نا فرور پی سنگ چه دا سی روح رحمت دبانی دا مکہ خاور آثارو نشی کولے نو دا قرآن کریم لگا احادیث و مبارکو کے لازی وبعد دسیلی کم خلق زمان منتخلی زمان دا سترگی خدا سی ندی کن زمان دا خسترگی خوکا کری دی ہر وقت چکم سترگی محفوظ دی آگا بیاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا صحابی دے قسید ابن خدیر دے روایت کئی چی لغوانے دو قرآن کریم یحیان میں کس دے تلاوت میں کہ تلاوت کئی دے تلاوت کئی در تلاوت پا وقت کی در اسو نار دے صحابہ دا اسونے ساتل دے دا پارا کہ دا کافران سرا جنگ کولو سکا چھے دا اسلام عزت چھے رازی دا پجور و جہاد سر رازی دا منتون و آئینہ رازی ماغی بدسی منتون ہم کول و لیکن چھے کم صدی زان سر بے اغد علی دا جہاد بساتل بولی یو خبر دا کم چھے غیر مسلم دی نو دی غیر مسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نیو شیع اخذ کرے آگا اخذ کرے دے او آگی دا پخبلو دا توئی دیوک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف لوڑو او کل دنیا نے سفر اکو نو بزے دا مال بانی پکور کی نہ تولی برزے گا نہ آگا غیر مسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نا دا شیع چکم دے نا اخذ کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا نور اسباب نو نور چکم دا دنیا بیلنگونا یا نور جسمکی باغات و آگا چکم دے نا پکور کے سر نہ تولی برتے ہوئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غبانی و زندگی و نو پدی وجبانی آغا صحابی اس کو پکور کے جہاد دپار ساتھی دا اس پر چتے دو لگے پر چتے دو لگے دو شو جو دے بیاد خاموش شریطا پر دے اس پانی سے چلو شو خاموش جا اس کو خاموش ہو دے خاموش شو دے دغا شو تلاوت ابریز ہو داغا بدون جا خاموش ہو جو دے بیا شروع ہو کیا بیا شروع ہو جاگا بیا تو پورے دو لگے جو دے ہوئی دے دوے و صرفات ناس دے جو دے ہوئی دے چدا اصل تو کنہ وحیہ زندہ دویر آلہ ہونا چاہتے تو دا دویر آلہ نمٹ ہوئی رابا ہائی کو چید باہی کو تو جدا سے چھوٹا تا اسمان تا دا طول اسمان دا قدر خلای چی دا دبیلی دا بلکون دا کمید بیدی دا پدی دا ہمارے دبار دا کون دا چراغونا دا کتشوی دے دا رسول اسلام پا مخیدہ دے خبری تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگر فرمائی دا دا اسمان پر رشتے استا تلاوت اور یہ دو درہ ہے سبحان اللہ دارانا یعنی چی کم تاوی دی دا دا اسمان پر رشتے استا اور یہ دو درہ ہے استا تلاوت ذکا حدیث مبارکہ کے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی هو الصلاة دا غیر سر عمل کول ذکا قرآن کریم یاد اول یا علم حاصل اول دا یوشے دے خود دی زیور او زینت چکم سدے تو دا عمل دے دی زیور او زینت غسنگ چے زنانا پکانو بانے خپل اذکاری
نو علم او حفظ او قرآن کریم دا په عمل باندې کوي دا د هغې شی ور دی نو په دې وجه باندې چې عمل یې وکړي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي د قرآن مطابق چې القرآن حجة لك او عليك یعنی دا قرآن کریم چې دی دا به یا ستا دپاره حجتي او یا به په تا باندې حجتي الله تعالی دې زموږ دپاره حجت وګرځوي دا قرآن کریم به یا په تا باندې حجتي یا به ستا دپاره حجتي دا د قرآن کریم په مضامینو باندې دې عمل وکړو هغې ته دې د قدر په نګاه باندې وکتل نو دا ستا دپاره حجت دی او که کله د هغې باندې دې عمل ونه کړو نو مطلب دا دی چې دا بیا په تا باندې حجتي حدیث مبارکه کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې څه وخت کې سب یو داسې بعضې خلک وي رسول اسلام صحابو ته دا خبره بیانوي بعضې خلک وي حدیث بخاري کې راځي چې هغوی به په دنیا کې به چې کوم دی نو خلکو ته به ښې خبرې کولې خو په خپله باندې څه عمل به نه کوو نو د قیامت په ورځ باندې به داسې کسان دي چې هغوی به وایي راشئ د دې جهنمیانو تماشا وکړئ چې به دې کې څه دي د جهنمیانو تماشا وکړي دوی به په هغه اعراف باندې سر وردن ورکښته کړي نو څه خلک به وویني چې هغوی په جهنم کې د خپلې کورمې راکاږي راشي په جهنم کې دی به وپېژني ای خلکو دا تاسو د څه شوي دي دغه جنتیانو دا تاسو د څه شوي دي چې تاسو په جهنم کې دا خپلې کورمې راکوئ او په دې عذاب کې ګرفتار یئ تاسو به موږ ته په دنیا کې د ښو خبرو دا کوئ د دې بدو نه ځان منې کوئ دا تاسو د څه شوي دي نو هغې به ورته په دغه حالت کې بیا به ووایي دا ځکه موږ دلته راغلو چې موږ تاسو ته د خیر خبره کوله خو په خپله پرې عمل نه کوو تاسو د بدۍ نه منع کړي یې خو په خپله باندې بدي کړې ده په خپله باندې بدعملي کړې ده تاسو هم د بدعملۍ نه منع کړي یې خو په خپله هم چې کوم دی نو هغه بدعملي کړې ده تاسو ته هم د نیکۍ خبره کړې ده خو په خپله هم دغه نیکي نه ده کړې نو مطلب دا دی زمونږ دغه حال دی د دې حدیث نه دا خبره معلومیږي زمونږ بعضې خلک هغه داسې دی چې هغه یو خبره کوي وایي یاره ته په خپله عمل نه کوې خو که بل ته خبره کوې نو دا هم چې کوم دی نو تا ته ثواب میلاویږي دا حدیث د دې خبرې چې کوم دی نو مقتضي دی چې دلته کې دا د خدای عذاب له دعوت ورکول دي چې سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي او په خپله باندې چې کوم دی نو عمل پرې نه کوي ځکه ولې دعوت ورکول دي ځکه د الله تعالی جل شانه د ولې جواب چا سره دی خدای پاک په عتاب سره وایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای ایمان والو تاسو ولې هغه خبره کوئ چې په خپله باندې تاسو هغې له نه کوئ لم تقولون ما لا تفعلون ولې تاسو وایئ هغه خبره چې په خپله باندې نه کوئ دا وعید دی د الله تعالی د طرف نه چې تاسو ولې داسې کوئ د خدای د جواب د چا سره دی دا خام خیال دی دا نه چې یاره ته په خپله دغه باندې عمل نه کوې خو چې بل ته ثواب د نیکۍ خبره کوې تا ته ثواب میلاویږي دا خپل ځان له دوکه ورکول دي دا د خپل ځان د دوکې خبره ده خپل ځان دوکه کول دي دا چې کوم دی نو بل دا دی چې الله تعالی په بل ځای کې دا فرمایي چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ای تاسو خلکو ته امر کوئ په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم او تاسو خپل نفسونه هېروئ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ای تاسو کتاب لولئ تاسو عقل خاوندان نه یئ قرآن کریم دا د هدایت سرچشمه ده دا د هدایت چې کوم دی نو منبع ده دا د هدایت دپاره چې کوم دی نو دا د هغې بنیاد دی او لیکن په هغې باندې ځان پوهول او بیا د قرآن کریم په هغې باندې عمل کول دا د سړي دنیا او آخرت هغه په دې دواړو باندې هغه کامیابي هم دنیا او آخرت ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا ویلي دي وی که څوک چې کوم دی نو دا آخرت غواړي دی دې په جومات کې چې کوم دی نو هغه کښېني الله الله او د الله تعالی ذکر و اذکار دې کوي دته به آخرت میلاویږي یو سړی دنیا غواړي دی دې مال دی به تجارت کوي په تجارت کې به ورته برکت وي مال به ورته ورسره راځي او که څوک دا غواړي چې زه دنیا هم ماته حاصله شي او آخرت هم حاصل شي دی د الله تعالی د کتاب علم حاصل
نوانی ذکر دا اللہ تعالیٰ کتاب دے دا کتاب چکم سدے نو عظمت دا عظمت دے دا غیر ازدر لیوانی کہ دا خدے صفت دے دا خدے پر صفت بانے خدے خوشحالی کی ذکر دے امام راضی رحمت اللہ علیہ دے پا دے خبل کتاب اول جز کے چکم دے کہ آدم علیہ السلام او دا پرشتو دا علم دا کم خبر چرازی دا دے قسمن کے دے مختی ذکر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث پا حوالے سرا چھ سوک دا تمنا لری سوک دا تمنا لری چھ ماں پا دنیا کے اہل جنت لری دے نو دے دے دا اللہ تعالیٰ دا کتاب متعلمین تو گوری سوک اپنے کتاب اس دکھا ان کی آغیر تو دی گوری بل دا غلال الکئی چھ سوک یعنی اغد معلم دا استاذ زیتا یختلفو لفظ راضی کله چې دې یختلفو تلل او راتللو ته وایي نو تلل او راتللو ته دی چې کله ځي او راځي معلم ته ځي او بیا راځي نو عقل خدا وایي چې زه معلم ته ځي ثواب دې میلاو شو چې واپس راځي بیا خو دې ثواب نه دی وایي نه که چې ځي او راځي نو ته الله تعالی د هر قدم په عوض کې د یو کال د نیکو ثواب ورکوي سبحان الله یو کال د نیکو ثواب ورکوي ځکه دې د خدای د صفت زده کوي دا د خدای صفت دی هغه صفت زده کوي نو د هغې په بنیاد الله تعالی جل شانه دومره عظیم اجر ورکوي چې دغه څوک زده کړي کتاب الله لرا دغه د کتاب الله زده کول او بیا هغې باندې دغه عمل کول چې دغه عمل نو دا د هغې زیور دی دا د هغې کالی دی په هغې باندې دی ښه ښکلی ښکاري دا دغه باندې نو څوک چې د قرآن کریم هغه زده کوي نو دغه دنیا هم ښایسته او آخرت هم ښایسته په دې باب باندې موږ خو تاسو ما ته مخکې په تمهید کې ویلي چې چونکې موږ دا موږ ته تیاره یو دغه میلاو شوی خو تاسو د قرآن کریم د حفاظت په بنیاد باندې د امام احمد بن حنبل حالات وګورئ انا پر بیا پته ولګي چې یاره دا دغه باندې دا څه د امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی هغه د یو دغه د زمانې یو معتزلي دغه شی او نور تاسو ته مسله مخکې نه چیرما دغه باندې خو هغه معتزلي چې کوم سره نو هغه د خدای صفات د مخلوق وي دغه معتزلي او بادشاہ د خپل ځان مرګره کړي او قاضي راځي هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی بادشاہ سره تیږي بادشاہ چې ته اچولې روزانه به واهو وې دې قرآن ته دې د خپل صفات مخلوق وایا او دا د خپل صفات د مخلوق شي کېدلې مخلوق خدا دې ته ویلې چې نن شته په سبب نه یا نن نو سبب پیدا کیږي چې یو شی نه پیدا کیږي څو وخت نه یو بیا پیدا کیږي ته مخلوق ویلې موږ مخلوق یو وخت چې موږ نو برا پیدا شو څوک باندې یو سوال برا پیدا کیږي بدل بنو څه کبوټه دې نن نشته سوال تسلی کړه پیدا شي نو پیدا ته مخلوق ویلې شي ودا خپل صفات دې رضا څنګه بنو پیدا کیږي فهذا وجباني فهذا وجباني هغه بادشاہ د تشددنا امام احمد بن حنبل د تشددنا او بادشاہ دی ټول عمر زندگی دا د بادشاہ د ظلم دا غیر تشدد لګي شی او ويرهم زمون د حقانیت فیصله به زمون د جنازه کوي زمون د حقانیت فیصله به زمون د جنازه کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی وفات شو ناخذ زرقاني وكم ذكر كري خذ دغوالا حياه الحيوان علامه دميري رحمت الله عليه هغه ذکر کړی چې ډېر خلک چې کوم څه دین او ډېر عظیم جنازه شو بادشاہ حیران شو هغه بادشاہ ته حکم وکړو وې تاسو د ځمکه ناف کوي د امام احمد بن حنبل دا کوم خلک په جنازه ولاړو د ځمکه ناف څومره دی د ځمکه څومره دا زید دا وجری بدا زید دا لجری بدا کله چې د عقیب ناب وشو نو دا د جنازې خلک چې کوم ولاړو په جنازه باندې دا عظمت ناب 25 لاکھ غز هغه مراد دغه خطر سبحان الله باقي باندې خلک ولاړو 25 لاکھ غز چې کوم سره هغه کو اندازه لګوي موږ چې کوم څه دلته کې دغه باندې زموږ په حساب سره د 1 کیلومتر یا 1 میل کیلومتر نه 1 میل انګریزي 1760 غز دی هغه په هغه مشتمل کوي زموږ د جنازې زموږ د حقانیت وته بچ کوم دی هغه زموږ جنازه کوي زموږ په سره بدلا کوي از مستاسو خدمت کې دا کاو چې دا قرآن کریم دی باندې خلق شیطان شه دی حفاظت د پاره خلق خپل ویني توي کړی دي او دا حفاظت په حفاظت سره موږ دا را رسول دي کوم
موږ د دنیا او د آخرت عزتونه غواړو نو مطلب دا دی چې هغه د قرآن کریم حفاظت د قرآن کریم تلاوت او قرآن کریم ته د عزت مسترګه باندې کتل دا چې کوم څه دی نو هغه به زموږ د نجات ذریعه به وګرځي او که دا نو دا قرآن کریم که موږ په هغې باندې عمل یا موران چې کوم دی نو ووي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن علیه ډېر کرته یو سړی به قرآن تلاوت به د قرآن تلاوت به کوي خو دا قرآن به په واپس په هغه باندې لعنت وایي نو اول به لعنت وایي یا به دې تلفظ خطا وي قصدا عمدا او یا به دې په هغې باندې عمل نه کوي نو که موږ ځان او دا د قرآن کریم د لعنت نه ځان بچ کول غواړو نو په هغې باندې به په قرآن کریم دا هغې باندې به د عمل کولو چې دا قرآن کریم زموږ په ژبه باندې ښایسته شي په دې وجه باندې یعنې هغه دا یو لویه ذریعه ده چې کوم سړی دا وایي چې موږ ته دې مرګ نه وروستو یعنې هغه موږ ته فایده رارسي نو هغه دې په خپل بچي باندې چې کوم څه دی نو هغه دا قرآن کریم دی د دې آخر کې ما خبره اوږده شوله څومره ډېر دی او باندې 12 دي دا قرآن کریم دا غي د الله تعالی د کتاب دا غي عظمت او عزت هغه ته چې موږ او تاسو نظر امام رازی رحمه الله تعالی دې ذکر کوي چونکه د اول جز کې د بسم الله په فضایل کې ذکر کوي د بسم الله فضایل هغه ذکر کوي په دې کې د بسم الله ویلو څومره فضیلت دی الله تعالی جل شانه سره څومره لوی قدر دی خپل کلام څومره عزت ولور کړي څومره احسان په دې وجه باندې خلکو سره کوي دی وایي حضرت عیسی علیہ السلام دے یوازې دی نه هر پیغمبر دا صاحب کشف دا مطلب چې په دې ځمکه کې دننه صحیح په دې ځمکه کې دننه سکېږي دی غیر د ځمکې دا خبره دا ته لپاره حجاب نه جوړېږي او دا خبره ډېرو احادیثو مبارکونه ثابته ده دی روان دی په مقبره باندې ورغی په یو مړي باندې عذاب دی په عذاب کې دی دی ته په مخه باندې لاړ اوس به یو دا سوال د دې خبرې ته د دعا ولې نه کوله نو مطلب دا دی چې د انبیاء کرامو د هغې کېناستل پاڅېدل او د هغې دا د خدای جل شانه په حکم سره د خدای د حکم نه یو دم هم نه اخلي چې یو ساه د خدای د حکم نه دغه واخلي د هغې فرمان بردار دی دی ته نه لاړ دا لار په دغه باندې څه موده پس څه وخت پس چې کوم څه دی په دغه لار بیا را روان دی چې کله زور ځای ته راورسېد نو ده خو هغه کس نه دي کس باندې عذاب دی بیا چې راورسېدو هغه خبر دی ده چې وکتل نو سړی په خوشحالۍ کې دی خدای په خوشحالۍ کې دی دی د الله جل شانه په دربار کې عرض کوي چې دا چې کوم څه دی په سړي باندې عذاب و دا عذاب یې په خوشحالۍ بدل شوی دی د دې خوشحالۍ بدلېدلو سبب څه شی دی نو الله تعالی جل شانه ته فرمایي چې دا سړی کله مړ و د ده پس مرګي زوی شوی د ده د مرګ نه وروسته د ده زوی شوی و هغه زوی دومره شو چې کله د دې خبرې قابل وګرځېد چې دې جومات ته د تلو د بسم الله د کلمې ویلو د هغې قابل شو په اولنۍ ورځ باندې دی کله معلم ته کېناست او هغه معلم دتوي بچي وایا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ورته ویلا نو الله تعالی او عیسی علیہ السلام ته فرمایي چې دغه باندې بسم الله ویلا دا بسم الله په وجه د دوی د بسم الله په وجه باندې فاده هغه بلاس د عذاب پورته سبحان الله پورته چې څنګه او دا هغه باندې قرینه قیاس دا چې د چا بچي هغه ما پر رحمان رحیم ذکر به مال یادای او زور له عذاب ورکوم دا زما شایا نشان نه دا عزت او عظمت د قران کریم یعنی دا چې کوم سید هغه ته ویلو دي بل خبره دا د ابو داود حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کم خلق چې هغه خپل بچی ته دا باندې باعث شي او هغه ته قران کریم
ولزدکی او د قران کریم باندې باعث شي نو هغه چې چا چیز ذکر دی او عمل به کوي دا غي هغه ثواب او دا غي هغه اجر او دا غي هغه عزت هغه الله تعالی په علم کې دی ولیکن د امور پلات رسول الله صلی الله علیه فرمایي البس والداه تاج یوم القیامت د دغه معشوم د امور پلات با الله تعالی په دغه سخت اورل باندې چې ارجو په نفسي باندې ګویاي هغه په دغه سخت اورل باندې با الله تعالی جل شانه د دغه معشوم مور پلات د یو تاج هغه معتبر بسر باندې تاج مفتی خلق وي نن د طلباو دستار باندې د خوشالۍ هغه دستار باندې او هغه تاج او ورواو وسنین د ورواو د اخی چې دا ودوه يعني دا غير رناتي بي دا احسن من ضوء الشمس او كما قال دا هغه د نور د رڼا دا غير رڼا زیاتې دا دا غير د پلان هغه اعزازي هغه عزتي پورز د قیامت باندې څوک چې د خپل بچي باندې د قران د کولو دا غير د باندې عمل کولو دا غير دا سبب وګرځي الله جل شانه دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي الله پاک دې د دربار قبول او منظور کړي او زه د دې دا ټول چې کوم څه دی هغه د مبارکباد قابل دي خدا سي دا یو بهار دی دا یو جمعه د جمعه دا یو بهار شو او په دې کې دا قرآن او دا د ذکر دي حدیث کې ذکر نو زه د دې بالخصوص هغه مبارکي ربي غاجي سي تور کوم سبب هغه دی چې هغه د جمعه د نوې ټوټلې جمعه د جمعه نه ورکړي نو دا د محله په جمعه نه پاتې کېدا ولیکن دلته کې بل چا بدا کړو ولیکن دا د هغه خوش قسمتي وا الله تعالی دې دا غي د خپل دربار قبول او منظور ګرځي رب الجلال دا د سپاره د صدقې جاریه وګرځي او الله تعالی دې په دې قران کریم دې خپل په خاطر باندې ټول اهل محله باندې خپل رحمت را نازل کړي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين